قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في السويد والذبيحة إذا وقع في الماء کار دی یا ستا ذبیحه د حلاله دې کړله اوبو ته وغورځېدله اوس دا وینه دا اوبو دا مړه کړه که نه ستا د حلالولو مړه کړله نو پته نه لګېږي اذا وقع في الماء الا یاکل فقال بعضهم في الذبیحه بعضې څوک وایي ذبیحه کې چې تا ول هغه حلقوم پوره قط کړی دی غړی هغه رګونه ټول او بیا اوبو کې ولیدلې ده نو په دې اوبو کې مړه شوله دا به خوړلی کېږي ځکه چې دا خو ستا د دې حلاله کې د وجې نه دا مړه ده ځکه تا وله حلقوم ټول کټ کړی دی که نه دا قول د عبدالله بن مبارک دی او بعضې وایي چې نه نیشي ځکه پته نه لګېږي چې دا اوس مرګ وله هغه اول چې راغی د دې اوبو د وجې نه وله راغی که ستا د دې حلاله کې د وجې نه راغی وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من السير فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن مبارك شافعي أحمد إسحاق إمام بخاري ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه باب ما جاء في سويد المعراج معراج مخکم بیان کړه هغه غشی چې باندې ولي معراج دغه غشی ته وایي په غشي باندې ولي نو که غشی په تیورو ورسېد جایز دی که غشی په پلنو ورسېد بیا جایز نه دی وبه حدثنا عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه بعرضه ورسېد وهو وقيزنا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ولا عمل عليه عند أهل العلم كتاب الذبائح باب ما جاء في الذبيحة بالمروة مروة ویل کیږي سپینه ګټه بکوره تیزه ګټه په دې باندې حلاله کولی شي کنه او کولی شي چې تیره ده داسې نه چې ته وله هسې سر داسې غوځ لکه موږ به مخکې دا مرغۍ حلالولې په توت باندې نو توت مرغۍ حلالولی شي هغه خو پڅ شی دی نو تی پې حلالې نو په دې خپلو نوکانو او په لاسونو کې دې سر لرې کړي او هسې په دې وویل الله اکبر په توت مې حلاله کړه یا پڅه ګټه یي ته په هغې باندې خو هغه پکې ننوځي او تی حلالې نو هغه په زور باندې ته دې دا سر غوڅ کړي دیتا هغه فشار خارجي وي په فشار خارجي باندې ته دا سر غوڅې نو دا جایز نه ده البته که فشار خارجي نه علاوه احداد د شي باندې هغه سر چې غوڅي احداد تیروالي د شي باندې نو بیا صحیح ده او نوکانو نه من راغلی ده چې دا خو چاړه د حبشیانو ده دې باندې مه کوه چې نوک دې ورته اړم که په نوک یې مه غوڅوه ان رجلا منها عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنب پیژنئ دا داسې ټوپونه چې وایي دا اوسئ خرګوش ورته وایي موږ تاسې ورته سوی وایو سوی او اثنین یا شک دی صاد أرنبا او اثنین یعنی دو أرنبا فذبحهما بمروه فتعلقها هما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم دای راځوړند کړی دا دواړه یعنی وی نه خوړلې تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیره ګرفاده باندې دی حلاله کړل چې او په تیره چې ګټه تیره وه رسول الله تعالی خوروسه وبه حد قال ابو عيسى وقد رخص بعض اهل العلم ان يزكي بمروه ولم يروا باكل الارنب بأسا وای د دې سوی په خوراک کې ګوره څه باک نشته حلاله ده دا قول د اکثر اهل علم دی او بعضې اهل علم ویلي دي نه د سوی غوښه خوراک جایز نه دی د دې حلالول جایز نه دي وایي ځکه دا خو څه شی کوي آفرین حیض یې راځي د انسان سره مشابه ده وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية فروى داود بن أبي عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد ومحمد بن صفوان ومحمد بن صفوان صح صفوان بن محمد بالنسبة وروى جابر الجوفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة هذا باب رواية جديد عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما دوار نبراغلي جابر رواية الشعبي عنهما نبي يعني جابر بن محمد بن صفوان جابر ومحمد بن صفوان قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
دا د دې ارنب په باره کې یو حدیث دا څوک چې مکروه وای د دې غوښه نو د دې په باره کې یو حدیث راغلی دی په صحیح ابن خزیمه کې هغې ته حدیث د دغه وایي خزیمه ابن جزئن چې نوبئت انها تدمی د الله رسول وایي ما ته داسې خبر راغلی چې د دې حیض راځي نو د دې دغه روایت ډېر کمزوری دی کتاب الاطعمه